مبارک مجلس دی د قرآن مجید د رمضان سره یو نسبت قرآن مجید کو نازل شوی دی په رمضان شریف کې نازل شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې لومړی وحی چې راتله په غار حرا کې نو دا کوم ولسم رمضان په لوح محفوظ ته نازل شوی دی نو د رمضان میاشت ده او بیت العزت ته الله نازل کړی دی د رمضان میاشت رمضان برکت والا میاشت او برکت پکې دی نو د دې قرآن دی چې الله رب العزت په دې میاشت کې رمضان کې قرآن مجید نازل کړی دی لدې وجې میاشت په ټولې میاشت کې د بعضو میاشتو ته الله فضیلت ورکړی دی نو که رمضان ته فضیلت حاصل دی د څه د وجې د دې قرآن دی او په ډېر لوی سعادت دی موږ دې په زړه کې په دې باندې خوشحاله شو یا الله ستا کلام دې راباندې ووي خپل کلام دې راباندې ووي او خپل کلام دې ووي چې الله څوک نه غواړي دا باندې مسجد کې وي نو ځکه چې موږ تراویح به کولې نو بلان نوجوانان او مشران دا به د مسجد په دې خوا تېرېدل هلته به هسې ولاړ وي خبرې به کولې هغې هغه ګپ شپ به ما اورېده چې الله څوک نه غواړي خپل کلام ته هم نه ودرېږي خپل ځان ته هم نه ودرېږي په دې باندې خوشحاله شو چې یا الله د رمضان میاشت وه برکت والا میاشت وه او داسې میاشت چې یو عمل یو نیکۍ ثواب الله او یو ورکوي داسې میاشت چې نه بدله په فرضو باندې بدلوي او الله خپل کلام ته دې ودرولمه څه ته دې ودرولمه خپل کلام ته دې ودرولمه او ډېر سپارې قرآن مجید حافظ صاحب وایي او تاسو او چې دلته ورپسې چې کوم مبتدیان ولاړو هغه یې واورېدل نو دا د برکت میاشت وه د فضیلت میاشت وه او چې چا قرآن ووایي او چا واورېده د هغې لپاره د سعادت خبره ده دا یاد ساتئ د رمضان میاشت د برکتونو والا میاشت دا په هر چا تېره شوه دا شپږ چې روژې لاړې که چا خپل روژه ونیسله په هغه تېره شوه که چا پکې ګناهونه وکړل هغه تېره شوه که چا پکې قرآن ویلی ده په هغه هم تېره شوه او که چا پکې قرآن نه دی ویلی په هغه هم تېره شوه که چا پکې تراویح وکړې په هغه هم تېره شوه که چا پکې تراویح نه دي کړې په هغه هم تېره شوه که چا پکې نوافل وکړو په هغه هم تېره شوه که چا نه دي کړې په هغه هم تېره شوه اوس خپله موازنه ځان سره وکړو لږ سوچ وکړو چې میاشت خو د چا انتظار نه کوي شپې ورځې د چا انتظار نه کوي دا خو تېرېږي ما پکې څه وکړم شپږ ورځې د برکت تېرې شوې لاړې دوه درې ورځې د شمېر پاتې دي نو ما په دې میاشت کې څومره اعمال وکړو د بادشاه د بنګلې مخې ته یو فقیر د شپې په دو د بادشاه د بار بالخانې ته ګوري نو ځان چې شل فقیر ته وایي زه ته کوم تا خوب څنګه لرې او ته دغه شان دې په ځمکه ودرېږې زه بهتر وم که ته بهتر وې فقیر ورته وایي زه بهتر یم نو بادشاه وایي څنګه بهتر یې زه په پالنګ ویده بالښت بستره بادشاه محل پکې هر څه راته شته او ته په ځمکه وده نه بالښت شته نه بستره شته زه زما سره څنګه ځان برابر یم ما څنګه چې زه بهتر یم نو فقیر ورته وایي بادشاه سلامت وایي ته چې ودې کېدې تا به وایي چې سهار په کار کوم او ماښام په کار کوم او فوج ورکړې کوم او دا په کار کوم خزانه داسې او خزانه مخکې او پیسې داسې او فوج داسې او بادشاه زه چې ودې کېدم وایي ما ته الله دعاګانې مو وکړې ماخستن لمونځ مې وکړ او ښه په ذکر او عبادت سره چې دلته شوم نو وایي دا به راته ووایي ته بهتر شو زه بهتر شوم زه بهتر شوم وایي بادشاه چې ته وده شوې او زه هم وده شوم کوم کس له خوب ورغی دی په بالښت او بستره باندې نه دی په ځمکه پرېږدي نو ودې وي نو چې دی ودې دی هغه ته د بسترې پته نه لګي وایي بادشاه په دغې کې د سر زه برابر شوم او چې سهار راپاڅېدم وایي الحمدلله وایي د الله نوم مې واخیست د الله حکم مې برابر کړ او ته د نوم نسل کې وجود پروت دی بادشاه ته بهتر شوم نو خبره مې دا کوله چې چا روژه ونیسله چا پکې تراویح وکړې چا پکې قرآن واورېدو چا پکې چې دونه ختمونه وکړل چا صدقات او خیراتونه وکړل او دغرانګې د خپل آخرت دپاره نور
زما ګناهونه معاف کړه، ما ته بخښنه وکړه. نو دا به زموږ دپاره ډېره د بدبختۍ او د بدنصیبۍ خبره وي چې د رمضان میاشت به موږ تېره شي 13 ورځې 13 شپې او آخر کې داسې دینونه راولي چې د بخښنه پکې نه شي. دا زړه په زړه دی، دا پکې زړه په زړه دی. د زړه په زړه به هغې چې مخکې د څنګه را روانو روژې رانې او ده سره پورې خوله دا اچولې او روژې تېرې شوې، دا کړه چې نه اوس روژه ده، زه به نه کوم، زه به ګناه نه کوم، د ټول نه غټ څیز په رمضان کې ګناه پرېښودل، زه به دلته اوس ګناه نه کوم، زه به دروغ نه وایم. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وایي روژه د روژهدار لپاره وړاندې تر څو چې دی ونه شي. د صحابه تپوس کوي رسول الله دا روژه په څه شي کېږي؟ پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي په دروغ شي. دروغ مه وایئ، روژه په په غیبت کې لګیا دی، روژه نیسي ماښام یې په حرام مال ماتوي، روژه نیسي او دی په ګناه کې مبتلا دی، نو نیسي دی که نه هسې په خولې کفاره چې دعا دی شي که نه. د روژې تربیت تاله دا درکوي چې ته څه وکړه، ته ګناه کوې، ته ګناه کوې. نو دا به زموږ دپاره د کمنصیبۍ او د بدنصیبۍ خبره وي چې رمضان تېر شي او بل رمضان راشي، موږ الله ته نه متوجه کېږو، موږ د الله تعالی نه غواړو نه، موږ هغه خپل خوی عادات دروغ ګناه او بریدونه او رمضان راباندې تېر شي او بل راشي او ورځې شپې تېرېږي او ډمام نشته موږ اختر به کلی اختر خو هغه خلک کوي، خوشحالي به د هغه چا لپاره ده چې په رمضان کې څه کړي وي او چې کوم کس په رمضان کې څه کړي وي د هغه د څه شي خوشحالي کوي، هغه د څه کپړې اخلي، هغه د څه شي بیلار اخلي. خوشحالي خو د هغه چا لپاره ده چې ځان یې ستړی کړو، تلاوت یې وکړو، روژې ښکلې ونیولې او تهجد یې پکې وکړل، اعمال یې وکړل او 13 ورځې ده تېرې کړلې، نو آخر کې د ده لپاره خوشحالي ده چې دی به اوس څه کوي، دی به اختر کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو موقع کې رسول الله په پوړی اوله پوړی قدم کېښوده، وایي امین، ورپسې په درېیمه پوړی قدم کېښوده، بیا وایي امین، بیا یې په درېیمه پوړی قدم کېښوده، بیا وایي امین. پیغمبر علیه السلام تقریر ختم کړه او واپس راکوز شو، صحابه وایي یا رسول الله مخکې به دې ژر ته امین نه ویلې، ځکه صحابه هغه خپل کار کوي چې دې به خاص مقصد یې که مخکې دې امین نه ویلې، اوس دې ولې وویلې؟ پیغمبر علیه السلام ډېر دی، د هغه فرشته ده چې ټول انبیا چې څومره راغلي دي دې وحي راوړې ده، د هغه فرشته ده چې کوم کتابونه نازل شوي دي دې قرآن او دغه تورات زبور انجیل دی انبیاو ته راوړلي، د هغه فرشته ده چې د الله پیغامات د خپل انبیاو ته راوړل. د جبریل علیه السلام ویراله وایي جبریل علیه السلام یې خیره کړې او بیا په ټولو انسانانو کې معزز انسان دا رسول الله دی، ټولو انسانانو کې الله ته خوښ انسان دا رسول الله دی. نو جبریل علیه السلام خیره کوي او رسول الله پرې امین وایي. لومړی خیره څه کوي؟ وایي هلاک دي شي هغه انسان چې په چا باندې د رمضان میاشت تېره شوه او د ده بخښنه وشوه. پیغمبر علیه السلام وایي امین. اوس خپله ځان ته څوک وګورو چې د جبریل علیه السلام خیره او د رسول الله امین دا به تبلیغ کو بدل تبلیغ شي. هغه انسان دې هلاک شي چې د رمضان میاشت په ده تېره شوه او د ده بخښنه ونه شوه. نو د رمضان مقصد صرف او صرف دا ده چې موږ خپل ځان په الله وبخښو، الله ته وژاړو، الله خوشحالېږي په دې باندې چې دا زما بندګان ما نه وغواړي. ای څوک شته چې زما نه وغواړي؟ څوک شته چې رزق زما نه وغواړي چې دله درکړمه؟ نو بیا یو څوک شته خو موږ نه غواړو، موږ پوره یو او زموږ په دې عبادت باندې فخر کوي. فرشتو ته وایي تاسو راته وایئ چې دا انسانان مه پیدا کوه، وګورئ که نه تراوح ته ولاړ دي، وګورئ تهجدو ته ولاړ دي، وګورئ تلاوت ته ناست دي، وګورئ د ده اخلاقو ته وګورئ. نو تاسو راته فرشتو ته وایئ چې تاسو ولې مه پیدا کوه بندګانو ته وګوره که نه. وایي الله تعالی دعا وکړئ، الله دعاګانې قبلوي، الله تعالی ستاسو سیالۍ ته ګوري، الله تعالی خپله نیکي وښیي. نو پیغمبر علیه السلام موږ او تاسو دنیا کې د یو بل سره سیالۍ کوو، ما دا وکړل، دا کیدا وکړل، زما دا او قرآن په تلاوت کې سیالي. شیخ زکریا رحمه الله لیکلي دي بدایع الاعمال کې وایي زموږ د کور زنانه د کور کارونو سره سره د کور کار سره سره د وړو د تربیت سره سره روزانه د ورځې 15 شمسي باندې تلاوت کوي. اوس په دې کې سیالي پکار ده چې رمضان تېر شو نو خطونه به پکې څه وکړو او اخر کې د حدیث په اخر کې وایي بدرسي به د هغه کس چې رمضان کې تېر شو. د پیغمبر علیه السلام پرې امین
دریم نمبر چې کله په درېمه پوړه کې قدم کېښود نو بیا فرمایي پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي هلاک کشي هغه انسان جبریل علیه السلام وایي هلاک کشي هغه انسان چې د چا مخې ته ستا مبارک نوم واغوستی شي او هغه کله درود شریف ونه وایي پیغمبر علیه السلام وایي آمین نو هغه مجلس هر مجلس کې چې کله رسول الله نوم واغوستی شي نو پکار ده چې څو یو پرې ویل واجب دي په هر چا باندې صلی الله علیه وسلم دریم نمبر په دریم نمبر پوړی چې قدم کېښودو جبریل علیه امین یو خیره کوي او رسول الله پرې آمین وایي اخره څه ده وایي هلاک کشي هغه انسان چې چا د مور پلار خدمت ونه کړو او دی د هغې پورې جنت ته دی داخل نه شي دا کس پرې هلاک شي معلومېږي د دې نه دا چې د مور پلار خدمت کول دا داخلېدلو سبب د داخلېدلو د جنت دی او د مور پلار بې عزتي او تقدیر کول دا سبب د داخلېدلو د جهنم دی پیغمبر علیه السلام وایي دا انسان دې هلاک شي او دا د والدینو حق دی انسان والدین د بچو محتاج ګرځي وي خپل مزدوري کولی شي خپل کار کولی شي خو دې د بچو د خدمت اړه محتاج شي چې کله د بدن کمزوری شي مور اړه محتاج شي چې د هغې بدن هغه شان طاقت نه وي دې مزدوري نه شي کولی نو دې بیا بچو ته د بچو ګټې ته کښېني چې بچو ته ایمان ورسره کوئ او زه به ستاسو ته غواړم چې کله والدین ځوانان وي دې بچو ته محتاج نه وي او انسان سوچ وکړي مور او پلار څومره قربانۍ څومره سختي ورته شي پلار به ډوډۍ کوي په ټول ور باندې مسافرۍ کوي د چا لپاره کوي دې بچو مور په داسې سختۍ تېرې څومره سختۍ تېرې کوي او د دې سختو ما ته پته نه لګي موږ کم ځای تېرې کړي دي چې کله دې خپل پیدا شي چې کله دې خپل پیدا شي او هغه سختۍ دې بیا وویني په دې خپلو سترګو باندې چې ماشوم ته شپې بیمار دی چې مور پلار نه آرام نه ورځي ماشوم بدن کې تکلیف د مور نه کېږي نه ماشوم بیمار دی مور نه کېږي نه ماشوم چې یو څه ایماندار پلار سره پیسې دي نو کار دی راځي ماشوم سره وایي جنت دا امان کړ او هغه بچي چې بیا راورسېږي هغه د مور پلار هغه د مور پلار ته سپک وي بیا مور او پلار د بچو په مخکې خبره کړی نه شي کولی نو شریعت پر دا بچو باندې حق کېښود چې تاسو به د مور پلار قدر کوئ د مور پلار به قدر او عزت کوئ رسول الله مبارک خیره کوي چې د چا مور پلار غلطي وکړي د هغې د خدمت کولې دا کس جنت ته داخل نه شو نو دا کس به هلاک شي محترمو د رمضان میاشت ده او بخښنې میاشت ده او اخري ډېرې ورځې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې شپې ډېر زیات فضیلت ایښی دی ډېر زیات برکت ایښی دی چې ما او تا ضایع نه شي ما او تا نه دا شپې او ورځې ضایع نه شي او دغه ځای کې بیا د اختر شپه ډېره مبارکه شپه اکثره ګډېږي ټوله میاشت ټوله روژه ټولې عبادات وکړي او اعتبار خاتمې لري اعتبار صدر خاتمې لري آخر کې داسې عمل وکړي داسې خبرې وکړي چې هغه خپل کیسې کړي نه ډېرې ورځې تېرې شي لږې پاتې دي د الله نه به خپل چې څه غواړو خپلې دعاګانې دا به پرېږدو نه هر مقام په هر ځای به دعاګانې غواړو او بیا د اختر شپه او د اختر ورځ دا ډېرې برکتي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وایي که په دې رمضان د اختر په شپه باندې د خلکو بخښنه مغفرت کېږي صحابه ویل رسول الله دا د بخښنې د مغفرت شپه دا د شب قدر شپه ده پیغمبر علیه السلام وایي نه چې کله یو مزدور خپله مزدوري وکړه نو ده ته مزدوري کله میلاویږي وایي چې دې کار ختم کړي وایي زما بندګانو زما مینو زما غلامانو ډېر روژې ونیسلې په آخر کې به ورته دې سیله میلاویږي کله میلاویږي په آخر کې به زمونږ د دې روژو زمونږ د دې سترو زمونږ د دې تراوو د اعمالو سیله به الله تعالی موږ ته راکوي د څه په شپه باندې د اختر په شپه به موږ ته سیله راکوي او هغه سیله به د څه وي هغه د مغفرت وي هسې نه چې د مغفرت شپه ده او د بخښنې شپه ده موږ په کوزه پراته یو هسې نه چې د مغفرت او د بخښنې شپه ده موږ په ګناه کې مبتلا شو دا به زموږ دپاره ډېر تاوان ورځ وي او چې بیا کله سهار شي نو رسول الله فرمایي وایي زما بیا الله پاک وایي زما بندګان عیدګاه ته ټول دعاګانې د اختر لمونځ یې وکړو او اعلان کېږي فرشته ورپسې اعلان وکړي الله تعالی ستاسو
خپل اوقات د تلاوت چې کله سم د هغې اهتمام کړو او ډېر د قرآن میاشت رمضان ته د څه میاشت وایي د قرآن میاشت نو الله تعالی رمضان کې قرآن نازل کړی دی چې دا ترتیب مقرر او بیا بعضې ملګري داسې وي هغې رمضان کې تلاوت کوي په رمضان کې شي بیا تلاوت نه کوي نه یو ترتیب دا مقرر چې ډېر نه شو ویلی کم از کم یو ډېرې وایو یو ترتیب سره به روان یو په کار کې به دې د قرآن سره خپل نسبت جاري ساتي قرآن سره چې چا ځان درکړی د الله تعالی عزت ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیرو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه راغی ورته تپوس کوي چې د کلام د عالم د څوک مقرر کړی دی هغه ورته ابن حمزه ابن حمزه څوک دی بدايه الغلام وی هغه د خالد نه ملاوي چې د کلام د عالم د مقرر کړی وي نو ګورنر ورته وایي ابن حمزه غلام دی خو د قرآن تلاوت ډېر کوي امیر المؤمنین فرمایل وی رسول الله حدیث چې الله په قرآن ډېر خلک چتای الله تعالی په قرآن ډېر خلک چتای او ډېر کته او ذلیل کوي چې څوک دا قدرې کوي نو کوشش ودا کوو چې قرآن مجید سره خپل نسبت سره قرآن تلاوت کوو هغې په معنی بدن پوه کړو او اصل مقصد د قرآن مطابق خپل ژوند څنګه چې رمضان تېر کړو د رمضان میاشت تېره شوه لږې ورځې پاتې دي مونږ کې دا طاقت شته چې د حلال خوراک مونږ ته مخې ته پروت دی او چې څوک آزاد نه دی شوی نو توکي ترې نه وړو نو دا طاقت مونږ کې شته چې حرامو پراتې دي کوو انشاءالله الله دې احمد توفیق رارسوي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين روسيدني وسلامي سيدني ذنوبنا كلها جل رمضان ولا قرآن رمضان رمضان وقرآن رمضان سفارش